نو دی وی چې زما جبه کنټرول شو دی بیهوده شیزونو نه زبن شم او د الله په ذکر باندې می جبه جاری شي. نو چې دا درې خبرې چاته نصیب شوې د حفاظت مو شو دی منځ گزارم شو او جبه هم کنټرول شو نو د خواهش بیا سوي خواهش دا وی چې الله پاک مال جنت راکړي دا اخیری خواهش هم پوره شي. نو دی مسلمان بنده ته پکار دی چې دی کلم سملی د شپې نو د سملاستو په ټیم کې اتلسمه سپاره چې شروع کیږي قد افلح المؤمنون د سورته مؤمنون د ډومبني آیات نواخلا تر یولسم آیات پورې دا یولس آیاتونه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء بعد ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تردیج پورې دا آیاتونه وایدو د کېدو په دوران کې او بالکل د خبر اتر نه کوي او په سنت طریقه باندې دی ود کیږي. الله رب ذوالجلال جل جلاله بد حیا او د عزت داغي حفاظت بم کوي بالمازین بم بچ شي جب بم کنټرول شي او دی بد جنت الفردوس وارث وګرځي. نو دی آیاتونو کې ډېری فائدې دي ښا د کې بد مونږ پابندیم را پیدا شي دی بد بیهوده کارونو نه اعراضم کوي د کې با الله رب ذوالجلال جل جلاله ورته د زکات ادا کولو توفیق هم ورکي او د قرنګ د حیا او عزت بم محفوظ وي او د قرنګ دی به د جنت الفردوس وارث وګرځي. الله رب ذوالجلال جل جلاله ورته جنت الفردوس نصیب کی. نو دا د سملاستو په ټیم کې دا یولس آیاتونه به یو ځلوي. سورۃ المؤمنون اتلسمه سپاره د سر نه شروع کیږي د ډومبني آیات نواخلا تر یولسم آیات پورې.